علماء کرام د 15 شعبان د شپې د پاره یو وظیفه خي. کله چې د ماښام مونځ وکې نو 3 ځل به سورت یاسین ووې، یو ځل به په دې نیت باندې ووې چې الله پاک زما په عمر کې برکت واچي. نو عمر کې به دې برکت وي، اگر چې عمر به دې لږ وي خو نیک اعمال به پکې ډېر وکې، الله پاک تا ته عمر کې برکت واچي. او دویم نمبر سورت یاسین په دې نیت باندې ووایا چې هر قسم مصیبت نه تکلیف نه کم په ما باندې راځي هغې نه مې الله پاک خلاص کړي او نجات راته راکړي. نو څومره تکلیفونه چې په تا راځي الله پاک په تا ته د هغې نه خلاصي او نجات درکوي. نو دویم ځل یې په دې نیت باندې ووایا. او دریم ځل سورت یاسین په دې نیت باندې ووایا چې الله نه غیر بل چاته محتاج نشم، محتاج یم صرف د الله پاک یم، چې د الله نه علاوه مخلوق ته زه محتاج نشم. نو دا 3 ځل چې ته سورت یاسین ووې نو الله پاک په ډېر د خوشحالو والا ژوند درکړي. د مصیبت نه سختو تکلیفونو نه به د الله پاک په خپل امن او حفاظت کې وساتي، او الله پاک په دې چاته محتاج نه کړي، او عمر کې به دې برکت وي. او دې نه بعد به بیا یو دعا ده هغه به یو ځل ووې. هغه دعا مظاهر حق ذکر کړې ده. هغه دعا دا ده: اللهم ان كنت كتبنا اشقياء فامحه واكتبنا سعداء، وان كنت كتبنا سعداء فاثبتنا فانك تمحو من تشاء وتثبت عندك الكتاب.